یو صحابی دی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ هغه وی حضور پاک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چو قتل نو د نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې دولګي اثرات محسوس دي چې نبی علیہ السلام وګي دي سړی چې کله وګي کنه وګي نو داغه په مخ باندې دا دولګي اثرات ښکاری نو د نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې د صحابي دولګي اثرات وکړو نو صحابه خو عاشقانو خو رښتینی عاشقانو زمون غوندې تیار خوارنو هغه کور ته راغی د نبی علیہ السلام دا تکلیف او دا اولګه دا ته برداشت کول ګران شو کور ته راغی بیبي ته وایي کور کې څه شته کور کې څه شته دی ای ورته وایي چې داسې لږ شان اوړه پراته دي یو څو درې څلورو کسانو روټۍ ته پخېږي او دا کور کې دا روکوټیشن سخې دی دغه کور کې د ترکارۍ دپاره شته نور خو د ترکارۍ څه نشته وی ښځه ته شابه اوړه واغږه روټۍ پخه کا او تاسو ته ما مخکې ویلو چې عرب په الاله کې په ذبحه کې مونږ چې اختر په ورځ باندې پنځه شپږ کسان یو چاته میخ او غوا الاله کې که نه نو لګیا وي غرمې لس یولس بجې شي او چې کوم دی هغې له تقسیم کړي ني کتابونه لیکي عرب په ذبحه کې په کټکول کې دومره تکړه چې مازدیګر مونږ بیا وکړه اوښ به یې راونیو حلال بیا که د ماښام روټۍ به یې د اوښ د غوښې سره خوړه ذبحه کې عرب ډېر زیات تکړه بس ښې زر زر چې کوم دی حلال کو د هغې نه سر مې ویسته و پیسونه یې کړه وی دې نه ترکاري پخه کا او ما د نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې د ولګي اثرات کتلی دي زه نبی علیہ السلام ته ویمه بیبي ورته وی داسې کار وکړه چې روټۍ هم لګه ده او ترکاري هم د سکینه به څه ترکاري پخه شي یو درې څلور کسان چې کم دی هغې پټ لاړ شه نبي علیہ السلام ته غوږ کې ووایه ای د الله پیغمبره لږه شان د یو درې څلورو کسانو ترکاري ده تاسو راشئ او یو کس دوه چې ډېر زیات اوږې وي او ډېر زیات تکلیف وي نو ځان سره یې راولئ حضرت جابر رحمه د کور والو خبره ومنله راغی نبي علیه الصلاة والسلام یو ځای کې تشریف فرماو غوږ کې ورته وایي د الله پیغمبره ستاسو لږه او ستاسو تکلیف مې وکته نو برداشت نه شو کور کې مې لږه شان ترکاري ده او لږه شان روټۍ ده تاسو راشئ او یو کس دوه درې ځان سره راولئ نبي علیه السلام چې واورېده نبي علیه السلام لښکر کې اعلان وکړ وی اے جہاد مجاہدینو اے کسانو اے صحابو دا حضرت جابر کور ته روان شي حضرت جابر دعوت کړی دی حضرت جابر دعوت کړی دی نبی علیہ السلام صحابو ته اعلان وکړو صحابه چې کوم دی نبی علیہ السلام مخکې شو صحابه چې څومره مجاهدین ټول ورپسې شو ټول لاړ زنانه کور والی چې حضرت جابر صاحب مخکې کور ته راغی زنانه دروازه کې وکته چوندې کې وکته دنیا د خدای صحابه دي او ټول مجاهدین دي او ټول اوږي دي خاوند ته غوسه شوی د خدای بنده تا ته ما ویل چې درې څلور کسان راوله تا خو راپسې لوی لښکر راول دا به څه کېږي حضرت جابر صاحب ډېر هوښیار او ورته وایي بیبي تا ما ته ویلي چې نبي علیه السلام ته پټ ووایه ما نبي علیه السلام له پټ ویلي دي چې تاسو او یو دوه درې کسان ځان سره راولئ وی تا دا خبره نبي علیه السلام له کړې ده وی او ما نبي علیه السلام ته ویلي دي خو نبي علیه السلام اعلان وکړه د بیبي ایمان ته ګوره او ورته وایي چې تا نبي علیه السلام ته ویلي دي نبي علیه السلام پیشه او دې کسانو له روټۍ ورکولې پیش حضور پاک صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ کور ته دننه شو او وی کومه کټوۍ کې چې تلکاري ده هغه ماله راوړئ او کومه شکور کې چې روټۍ ده سپوټی پې واچئ ماله راوړئ حضرت جابر سے فرمائی الله په ذات مې قسمی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاس مبارک هغه کټوۍ سره لګېدلو او هغه شکور سره لګېدلو نبي علیه السلام به په خپل لاس مبارک باندې وی څادرې وغوړوئ دسترخوان وغوړوئ روټۍ به راغشته اچولې به تلکاري به کاسې راغشتې او کاسې به ډکولې حضرت جابر فرمایي د الله په ذات مې قسمی چې تمام صحابه چې څومره د غزوه احزاب څومره صحابه ټول په خېټه باندې مړه شو ټول
ټولو په مړه خېټه روټۍ وخوړه، شکور او مقه سې ډک پروت دی او کټوۍ او مقه سې ډکه پرته ده.